وزیر مواصلات مراد سعید چاته چې د عمران خان ټایګر لقب ملاو شوی دی لیکن د خپل علاقې د خلکو ستونزې ورځ تر ورځه سیوا کیږي. تحصیل کابل د ګلجبې خلکو ته که یو طرف ته د ګیس سہولت ملاویږي نو بل طرف ته د ګیس لپاره کنسته شوي خندقونه د ګاډو او د خلکو لپاره دردسر جوړ شوی دی. د دې دریم هفته او دا موږ دا کړي دي او دا په باران کې چترۍ په لاس باندې سړي راغله او وروره موږ ته چترۍ نیولې ده باران ورېږي اوس د هغې نه 14 ورځې د هغې نه بوی شوې او نارۍ پرتې دي جوړې کندې یې کړي دي لارې باندې څوک تللی نه شي. دا کندې ولې به تېرې موټر پې تللی راتلی نه شي د هر طرفه تکلیف دی. سواري پې نه شي تللی واړه پې نه شي تللی واړه تر اوسه ډکېږي او ټیکهدار اتیا ټیکټ اخیستي دي زموږ لپاره چې کوم دی کله په یو ځای کې او کله په بل ځای کې وایي چې ما ته ټایم نشته. دا خو د دې خلکو وینا ده وایي په خپله یې کلی اوس به موږ څه وکړو چا وایي په خپله یې کلی په خپله موږ وکللې دا خو د سرکار کار و چې سرکار کنلي دا خو وروره د دې ګیس لپاره یې کنستې دي او د ګاډي دغه چل دی پکې نه په دې خو ګاډی نه شي تللی دا خو د ریړې دپاره اوس برابر ده 2 غنټو نه ورته ولاړ وم او لاره ټوله بنده ده. دغه علاقې مشران وایي چې کله نه موږ پی ټي آی ته ووټ ورکړی دی او د دوی ملګرتیا هم کړې ده نو موږ سره دا قسمه ظلمونه شروع شوي دي. موږ پکې دا وایو چې عوام ته دا تکلیف دی تکلیف دی دا د پیسې پکې کوي ماشومان پکې غورځېږي یوه جوړه ده او خامخا دا خو د مسلمانانو ملک دی ولې موږ ګناهګار شو موږ عمران خان له ووټ ورکړه که نه نو په هغې موږ ګناهګار شو نوره پلټیانې زموږ سره بلکل ضد او کینه کوي اوس زنانه په رخصه کې ناسته وه ناجوړه وه او به دې ځله راغله دې ځله رخصې والا واپس شوې زه خپله رخصه نه خرابوم دا د دنیا ته پته ده او هغه رخصه پکې دلته شوه زنانه دلته کوزه کړه خدای ته که زنانه پکې هم راتاوه شوې داسې په هر ځای کې جم دی هر ځای کې جم دی او لکه ډېر تکلیف دی. د تحصیل کابل د ګلجبې اوسیدونکو د حکومت وخت نه دا غوښتنه کړې ده زموږ سره دې ناروا سلوک بند کړی شي او زموږ د وران کارونه دې زر تر زره سرته ورسولی شي. صمد انجم پاسون نیوز ګلجبه سوات.